چې د دې مور به ما سره جنګونه کول او دې مور ته ما ویلو چې داسې غم به درله ګورم چې تا به حق دغه خیران کم خو علي نه ته دا پته نه وه چې زه بل له غم ګورم نو زما ژوند به څنګه وي او زما غم به څنګه وي دا به لا کوم قسم زنانه وي چې دې نه پس به دا د مور پلار سره ملاویږي دا به د رونو سره ملاویږي دا به په دې محله کې ملاویږي ځکه چې د پاکستان قانون د جولاګي د جال دی وزي دي داسې خلک علي نه ماشومه ساره 8 بجې غیبه شوې وه اعلانونه وشو تپوسونه کېدل اف آی آر پکې په سیډي تاڼه کې وشو پولیس د هغه ټیم نه تفتیش ته د ماشومې د ژوندی شروع کړی او باقاعده د پولیس په پیج باندې دا ماشومې تصویر دی او پولیس پیارو چې کوم دی په ټولو ګروپونو کې دا تصویر شیر کړی خو 15 بجې د دې جینۍ لاش چې کوم دی هغه په بوجۍ کې برآمد شو د کور په خوا کې او په کوم ځای نه چې لاش برآمد شو نو د دغه ځای باندې یو شمېر خلک کتلې راغلي د دغه ځای ښه کتلې خو دغلته نه و هسپتال ته چې راله نو چې 15 بجې دا لاش دغه شوی دی نو همدغه ټیم کې دا پانسي کړې ده اسرې یې پرې ګرځولې ده ډېر ظلم 14 کاله ماشومه چې له خړه پوسې کوي له قدم اخلي نو چاچی قاتل روختله بیا د په دې باندې سترګې خدای پاک د زړندې کړې وي د الله په عذاب کې داسې اخته وه چې په برقه کې دغه ماشومه چې په بوجۍ کې تړلې ده د وړو په بوجۍ کې او بارې روباسي دغلته کې غورځوي نو د دې ماشومې تره تیمور دا سیکي موږ هم په دغه محله کې چغې ووهلې چې چا هم لیدلي وي پولیس سره ډار نه وي لګېدلي پولیس سره تعاون وکړي چې اصلي قاتله یا قاتل مخې ته راشي هسې نه چې د نورو شانتې بیا پکې لیوني راوتړي لیوني پکې راشي اکثر داسې کیسونه فایل بندولو لپاره بیا په لیونو پسې ورتپلی شي خو په دې کې ډي سي پي سیټ جواد خان ایس ایچ او بهرمند شاه سیډي تاڼې او دغه شانتې د انچارج صدریاب چوکۍ مصور خان او تفتیشي چې کوم دی منیر خان ډېر بھرپور کوشش وکړو دا زه چې ریکارډینګ کوم نو 10 بجې دی او دې ټیمه پورې پولیس په دې کې اخته و اخره کې چې فاینل کړه دا قصه نو دغه ځای نه راواپس شو نو دغه شانتې دغه بوږنېدونکې پیښه چې په دې لږ ټایم کې ګلی مو شوه باران مو شو ور سړی یې دردولی دی جړولی دی چې یاره په کومې ماشومې چې دا لاق نو هغه ماشومه په دونه بې دردۍ سره ووژله ډېر افسوسناکه بوږنېدونکې دردېدونکې پیښه ده خو ګرانو کتونکو وینې سپینې شوي دي اکثره په دې کې یا د کور خلکه ملوث وي او بیا د دې ښځو دومره بغض او کینه ده چې د بل اولاد یې بدې شي اولاد له به یې زور ورکوي په اولاد به له تعویضونه کوي جعلي پیران نن سبا داسې پیران رو چې هغوی سره ډمې ډمې د چې یو پیر ډمه راولي نو لعنت دی په دغه پیر باندې ته وایي جعلي پیر چې یو پیر ځان سره ډمه کینئ او دغه شانتې تعویضونه ښه داسې چې نن سبا خو ډېر عجیبه عجیبه ښځې سره بدکاري کېږي او د هغې دا ضد وي چې زما له به دا تعویض کار کوي راشه بدکاري پکې وکړه زنا پکې وکړه نو دغه شانتې پیران ورته وایي چې په دې طریقه باندې به ستا ده دا زموږ په دې معاشره کې په دې چارپیرچل کې دا د ښځو کینو بغض د انتقا ته رسېدلی دی تاسو ابلو د ورسک روډ چې دغه ماشومې خپل روندار د یار سره لیدلې وه دې سره یاره وه چې ما ونښئ نو هغه ماشومې د مدرسې نه اوچته کړه سترګې پې خدای پاک داسې ړندې کړې وې چې دې به پته به ونه لګي او د خپل روډ سره یې وجلې ده او بیا په بوجۍ کې بنده کړې ده په رشکه کې وړلې ده ورسک سیند کې یې غورځولې ده پولیس تحقیق کو ډېر چیلنجي او ډېر پټ کیس و اتفاق چې یو پولیس والا هغه مدرسې ته تللی معلومات یې کړي مدرسې والا ورته وایي چې یاره دا خو یو زنانه وه پسې راغلې وه بیا چې ترور او هغې بوتلې ده هغه زنانه چې دغه یې کړې ده نو هغې دغه روندار روختله نو هغې یو تنکۍ غوټۍ یو تنکۍ ماشومه مړه کړه دا 14 کلنه یا 15 کلنه علینه ولې کامران خپله چاچي چې کومه ده ووژله هغه خاوند یې په غم واړه هغه مور پلار یې د الله په عذاب کې او په لعنت کې اخته وه او باقاعده دا کوم وروره چې لیدلی وه تیمور نو هغه پولیس ته بیان هم ورکړ چې زما د چاچي دا جینۍ په برخه کې پټه روړ او دې ځای کې وغورځوله دی د وړو په بوجۍ کې بنده کړې وه دی تیغبندي کړې وه او دی بیا په اکسرې سوځولې وه دی کافي وخت ځان سره چې کومه ساتلې وه دا سهار 8 بجې روکه شوې وه 15 بجې برآمد شوه الله پاک دې دغې خاندان له صبر ورکړي او د پولیس نه هم غوښتنه ده چې داسې خلکو ته قرار واقعي سزا ورکړي شي داسې تفتیش وشي چې دا ښځې ته عبرت والي زموږ په دې معاشره کې ډېرو ښځو د بنې ده یا د
یورلا یا د دغه شانتې په کور کې خپلو خپلوانو زنانو له چې کوم دی ماشومانو له زهر ورکړل، ماشومان یې په تنورونو کې واچول، ماشومان یې چې کوم دی په باترومونو کې مړه کړل. داسې ډېر واقعات زموږ د مخې نه راغله، موږ ریپورټ کړي دي. نو دې له قرار واقعي سزا ورکول چې داسې ښځې بیا یاد ساتي. ډېره مننه، خوشحاله.